په سوشل میډیا باندې د رمضان مبارک کې شوګانې چلیږي، پروګرامات چلیږي، پاغې کې مونږ ته جی پګړی والا 2-3 کسان ناشتي. هغه خلک چې په عام روزو کې د دغه بدغه زینو کې شوګانو کې جی غانا بجانا چلیږي، په رمضان کې هم په دغه زینو کې مونږ ته جی دین پیش کوي، قرآن درس راته کوي. او ناس پکې هغه سړی وي چې هغه اسلامیات کې پی ایچ ډي کړي، صرف نور د مدرسې نه یو مستند عالم نه دی، مفتی نه دی، شیخ الحدیث نه دی، صرف اردو یو څو کتابونه ویلي دي. دا مونږ له فتوی را کوي، مونږ ته مسائل زده کوي. اوس به مونږ دین د دین زده کوو. زه ته صرف یو مثال وایم. زه ډاکټري کورس مې نه دی کړی او ما به دې چوک کې دکان واچولو، خپل نوم سره مې ډاکټر ولیکلو او خلک راځي زه ولا چیک اپ کوم، دوايانې ورکوم. نو دا قانونن جرم دی کو نه دی؟ دا قانونن جرم دی. دویم د مسلمانانو د صحت پورې خندا کوم، د غي د بیماری پورې خندا کوم، د جسم پورې خندا کوم، غلطه دوی بلی کم ځکه علم نه لرم د ډاکټرۍ. نو همدک کشان کو یو انسان د یو مستندی مدرسې عالم مفتی نه دی، یا دی خو صحیح العقیده صحیح النظریه انسان نه دی، او دا تا تجی په سوشل میډیا مسائل بیانې، دا اسلامی جرم دی. او کوته د خبر اورې نو تم سره مجرمي. نو اصول دا دی، تبه د هغه عالم مفتی بیان اورې، د هغه شیخ الحدیث بیان باورې چې تا ته د هغه عقیده د هغه نظریه معلومه. ته هر سورګری بیان بناورې، بیا به هم دکه مسله ده چې د دین په مسله کې به ته شک منې چې فلانې دا وي فلانې دا وي. مسله دا ده چې تا به د غلطو خلکو نه مسلې اورېدلې دي. نو په دې ورځو کې په ټي وي باندې یا په کیبل باندې یا په سوشل میډیا باندې چې دا کم پروګرامات د دین بالکل ځان لري وساتئ. هیڅ ضرورت نشته چې موږ به دین د ټي وي نه زده کوو. مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی دین اہل دین سے سیکھا جاتا ہے، بے دینوں سے نہیں. چې ته زما خبره د ډاکټرۍ په میدان کې معتبر نه غنې، نو یو د ډاکټر خبره د یو انجینیر خبره د علم په میدان کې معتبر نه ده. انګلیش چې ته وې نو د ماهرینو نه وې، میتس د ماهرینو نه وې، خو چې کله مسله د دین اسلام راشي نو دی کې هر کس ناکس نه ګوري او ته دین زده کې. دا دین دومره لاوارث دی، دومره کمزور دی. د دین د زده کړې خپل خلق دي. زموږ علما فرمایي چې کله ته د قرآن کریم تفسیر وې نو د یو عالم دین د رهنمایي لاندې به وې. کو په خپله د سټډي شروع کړه، یاد ساته، نو د ګمراهۍ دروازې به هم درته کلو شي. ولې دا قرآن کریم دومره آسان هم نه دی چې انسان یې په خپل سټډي حل کړي. انګلیش په خپل مطالعه نشي حل کولی، ماهر استاد ته کښېنې، او قرآن کریم په خپله مطالعه حل کړي. ډیر شي مسلې داسې دي چې موږ په خپل هم نه پوهېږو، خپلو اساتذو ته رجوع کوو. 15 کال هم دې مسلو کې وشول، په دین کې وشول. اوس هم د موز ډېرې مسلې داسې دي چې زه هم پرې نه پوهېږم، او تا 2.5 کتابونه د اردو ویل او ته په جیب خلکو له فتوی ورکې. د زړه درد درته بیانوم. دین به د دغه ډاکټرانو نه کم چې موږ ته د علماو په سیټونو باندې ناست او موږ ته دین بیانوي، انجینیرانو نه چې د علماو په سیټ ناست او موږ ته دین بیانوي، بالکل یې مه اورئ. زما په ذمه باندې وضاحت ما وکړو، باقي عمل ستا خپله خوښه ده وروره. چې سبا د قیامت په ورځونه وی چې بھئی ته به د منبر باندې ناست او تا به موږ ته وضاحت کولو، د دې مسلې وضاحت به دې م کړو. الحمدلله خپله ذمهواري مې ادا کړه. الله رب العزت موږ ته د عمل توفیق را نصیب.